أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أما بعد جملہ دانا ہمیں گفتہ ہمیں جملہ دانا ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین درود شریف ہوئی داس خزا بچرته پیدا کړي چې داغه په خېټه باندې حملي او هغه دا وایي چې یا الله زما د خېټه کې چې څه شی دی دا مستا دین ته وقف کړي د بیبي مریم مور بیبي مریم په خېټه کې ده او خدای ته وایي اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا اے پیغمبر په هغه وخت کې چې دا عمران بیبي ویلې چې رب انی نظرت لك ما في بطني محررا خدا دا زما خېټه کې چې څه شی دی دا مې تا ته نظر کړی دا مې ستا په نامه قربان کړی فتقبله مني خدا اوس ته زمانہ قبولم کا ما نظر خو کو خو تیرانا قبولم کا چې څو وخت کې بیبي مریم پیدا شوه دې دا خیالو چې الک به پیدا شي او زه به دین ته وقف کړم فلما وضعتها انثى هر کله چې پیدا شو جنې دی ویلې چې یا الله دا خو جنې پیدا شو چلو ارس چې دي ما دا ویلیو چې ما فی بطنی ارشه چې زما خېټه کې ده الک ده او که جنې ده ذکریا علیہ السلام ته حواله کړه چې دا ما دا الله په نوم نظر منل او دا بچي چې دا به د خدای دین توقفي دا واخله ذکریا علیہ السلام د بیبي مریم تربیت شروع کو
لویولا چې ځوانه شوه دا به په کوټګۍ کې ناسته وه ذکریا علیہ السلام به چې ورننوتو نو وجد عندها رزقا دې سره به ولیدو چې په وړي کې د جمی میوې پرتی دي او په جمی کې د وړي میوې پرتی دي او هغه سيزونه پراته دي چې هغه د سړي په عقل کې ناراضي د خوراک دا په خلوت خانه کې بی مریم ته پراته ذکریا علیہ السلام ته تپوس کوي چې انا لک هذا دا کوم نه دا خوراکونه درته راځي وې دې موسمي نشته او تا سره پراته دي جمع دې موسمي نشته او تا سره پراته دي بی مریم ورته وی قالت هو من عند الله قالت هو من عند الکه په وړي کې د جمی میوه او په جمی کې د وړي میوه خدای نشي راستوله بی مریم ځوان شوه اوس الله اراده دا و چې د دې جنۍ نه یو الګ پیدا کول پکار دي عزیزانو واقعیا دا څه وشو چې دا څه وخت کې ځوان شوه او دې ته رومبنه هغه زنانه بیماری وشوه نو دا د خپل کور نه لره لاړه لره دې لپاره چې څوک پوه نشي چې دا د څه بیماری نه لاندې چاته دا پته ونه لګي د حیا دا عالم چې د زنانو به حیا داوه چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دې علم بل کم ټیم کې او ولې علم معرض میں داو چې بی مریم لاړه د لری ځکه فتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردے تاو کړي چې زه غسل وکم چې ویلم بل جامې واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا الله وی چې دا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو په کوم شکل کې فتمثل لها الى بشرا سویا فتمثل لها بشرا سویا د یو ځوان الک په شکل کې جبرائیل می ورولېږي دې چې څو وخت کې د الک ته وکړه چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ دی نو بی مریم ورته څه وایي قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا وظلمیا زه په خدای سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقیا کته خسړې او ته تقوادار نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم
زه یو پاک دامنه جنۍ ما زمانه یو طرف ته شو. اوس دا خو د بیبي مریم ایمان دی چې انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، که د خدای نه یریږي نو زما مخې نه به لرې شي. جبريل ورته څه وایي؟ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وببي انما انا رسول ربك، زستا د خدای د طرف نه یو قاصد را لېږلی شوم، ستا خدای را لېږلی صدقه لأهب لك غلاما زكيا، دل را لګلم چې تعالی یو زوی وبخم. او ځوانه جنۍ پیغله جنۍ هغه ته وایي چې دل راغلم چې تاسو یو زوی وبخم. اریانه رګدا په ولګي. قالت رب اني، اے رب نمازوی بسنگ کی، نمازوی بسنگ کی. لم يمسسني بشر ولم اكن بغيا، لم يمسسني بشر ولم اكن بغيا، د سړی لاسم ما ته نه دی لګېدلی، زه بدکارم نه یم، نو زما زوی به څنګه وشي؟ ازلمه ورته بیا وایي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين، خبرم داسې ده چې ستا وادم نه دی شوی، ته بدکارم نه، خو ستا خدای وایي چې د ناواده کړي جنۍ نه زوی پیدا کول ما ته آسان دي. ناواده کړي جنۍ نه زوی پیدا کول ما ته آسان، او څه دپاره پیدا کوم؟ دا پیدا کوم ولی ولنجعله آیة للناس وکان امرا مقضیا، دې دپاره د ځوانې جنۍ نه هلک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نښه دنیا ته وښیم، خلکو ته وښیم چې زه بې پلارم زوی پیدا کولی شم. وکان امرا مقضیا، بیبي خپه کېږه مه، دا فیصله شوې ده چې ستا بچی به کېږي. علما لیکي چې په دې ګریوان کې یا په خوله یا په سپېږمو کې ورته پوکې وکړو، چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مکانا قصیا، چې پوکې ورته وکړو فوراً دا حامله شو. د عیسی علیہ السلام روح د دې په خوله کې پوکواله، فحملتها نو دا حامله شو. فانتبذت به مکانا قصیا، او د دې حمل د شرم د وجه لارې لاړه. دا بس کی عزیزانو لس میاشتې تیرې شو، لس میاشتې پس ورته درد زیو لګېدو، د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه ورته چې درد زیو لګېدو، نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو، نو بیا یې څه وکړه؟
داسې د دې بیبي مریم دا شان چې اوچت نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه څومره په خوند خوند کوي. بیبي مریم ته احساس شوی فانتبذت به مکانا قصیا لره لارا فجاءها المخاض الى جذع النخله دردونه چې ورته لګیده ورته حکم وشو چې ورشه د قجوري په بیخ کې کېنه. لاره زنګل کې د قجوري بیخ کې کېناست. اوس دا وخت کې که تاسو تحقیق وکئ زنانو ته ګرم شی د خوراک پکاري او به پکاري د صفائی وغیرہ د پاره. بعضې وخت کې د ډېر درد نه خوله وچه شي او به پکاري. جبرائیل ورته ولاړ دی ورته څه وایي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة د دې قجوري دا بیخ اخوځوا دی ولا کې دا پخې. اوس خلک چې تانه تاسو کې نو تبڅه ورته فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما. کسړې دی ولیدو او تاسو درنو کو چې دا نو تور توای چې زمانن روزه ده په خو به خبرو نم روزي نیولای کېدی لکه څنګه چې د خوراک نه روزي دا څه به خبرو نم روزي. زه غیږ کې راغسته دی راو قوم وللار لروت یا مریم انا لك هذا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. و د خدای باندې ستا خو مورم خراب نه و پلار دې خراب نه و ته تازه د کم ځای نه راوړو. الله ورته بیا وی چې ته ورته خبرې مکوه ته ورته وایه چې دې ماشوم نه پوښتنه وکړي. اوس ګنټه مخکې پیدا شوی هلک نو فاشارت الیه بی بی مریم اشاره وکړه د خپل زوی ته چې دې ماشوم نه تپوس وکړي. قوم ورته څه وایي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. د غیږې ماشوم به څنګه خبرې وکړي ته ووایه. اده ګنټې پیدا شوی ماشوم ورته څه وایي قال اني عبد الله او زما د مور قوم زه د خدای بنده یم آتانی الکتاب واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. د مور په خېټه کې الله ما ته د منځ او د زکات حکم کړی چې تر څو زه ژوندی یم. د یو ګنټې ماشوم دا د مور حال دا د ماشوم خبرې هغه عظیم قوم ته چې ټول قوم اکبک شو. دته چې څه وخت کې د 13 کالو په عمر کې انجیل ملاو شو او د 23 کالو په 33 کالو په عمر کې بیا د اسمان ته تللی دی. دا دومره زمانہ ده تبلیغ چې کولو نو قوم ته تنگ شو نو په کوټه کې گیر کو چې کوټه کې گیر کو دنانه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. لکه د سره څوک دا هو وجل غواړي. عیسی علیہ السلام قرآن ویلی چې یقینا بل رفعه الله الیه خدای ځان ته اوچت کړي. واقعیت سوا کوټې نه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. فیصله دا وکړه چې مړی کړي. جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولاړو پکې پاډالا کې ویل مړی کوي
او تاسو د مشرانو کې چې کم یو تاسو کې لوی مشر دی او ورننه وځي یو د کوټې ته او راوي باسي یو دلته بار مړ کړي جو علي ټیک دی بس پکې لوی مشر یو کتو او کوټې ته وردننه چې وردننه کو چې دننه کو جبرائیل علیہ السلام پاس نه چتو شلولو عیسی اوچت کو او دغه دننه شوه سړی چې دی دا د عیسی په شکل شو چې د عیسی په شکل شو چې راوته بار وی کوټه کې خو عیسی نشته خلک ورته خو ته یې کړ ته څنګه وایې چې عیسی نشته ته نه هغه زمين د پلانې مو علم داده رانی شي بس وړاندې کو چې وړاندې کو چې پانسی کو شاته واتا بیا په خپل شکل شو چې بیا په خپل شکل شو دی وخت کې عیسایان چې دي 12 ډلې شوې اوس په عیسایانو کې 12 فرقې دي 12 مذهب دي پکې قران څه وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم شبه لهم دا معنا ده چې خپل سره ورته د عیسی په شکل شوی خپل سره ورته د عیسی په شکل شنو دی وی چې جوړی ساده ده دا وخت کې 12 ډلې شوې پکې د خدای زوی او خدای رانو تختولو خدای دې عیسی هم خدای دې بیبي مریم هم خدای دې بیبي مریم خزر عیسی د خدای زوی دې پلان دا مختلف فرقې پکې جوړ شو اوس 12 مذهبونه دي په عیسایان بیا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه چوا هغه داوا چې مړی به را ژوندې کړ او قوم ته به وښودل چې دا وګورئ دا مړی او ما را ژوندې کړ اوس مړی ته به وایي چې تا باندې لاندې څه تېر شوي دي نو هغه زما د قوم ته بیان کړه نو مړی به ټول تفصیلات د قبر چې دي هغه د عیسی علیہ السلام قوم ته بیان کړ او داغه د پاسه باندې يهودو او نصاراو عیسی علیہ السلام ته جادوګر او ساحر وې او تنبو تخته علماء لیکي چې یو مړی چې عیسی علیہ السلام را ژوندې کړ نو تاسو ته وکړو چې لاندې سالو هغه ورته وی چې صاحب نور خبر نه وزه چې مړ شوم او خلق یوړم او خخ کړم نو زما د قبر خي طرف ته یو کړکای وشو او پاغي کې څه خلق رانه وته او ما سره استړي مشي وکړ شاغیرانه لاړ نو ماړه کې خیال وکړو چې ته په دې توره سوره کې څه کې ختم ورپسې وروزه نظم ورپسې وروتم چې وتم دننه یو ډېر عظیم الشان باغ دی ونی دی سب بهترین ولی پکې دی نو دا وخت چې دا د مازیګر ټیم حدیث کې راځي چې سړی مړ شي نو دې چې هر ټیم خخ کې په قبر کې خو دغه وخت باندې زیړی مازیګر وي وی ماړه کې خیال وکړو چې منځ قضا کیږي
نو مټې مې ونغښتې او پاوله کې ناستم او 10 مې کولو. چې 10 مې کولو نو پدې کې یو جنای رااله او ما ته وی چې سکه وماوی 14 کو منس قضا کی وغیرہ توی چې دا زید منځونو نه ده ا د منځونو ضمانت تیر شوا زمان لاسی ونیو ما چاغه لدا سي ټیلا ورکړه داغه غاړه کې یو هارو او هغه اوښلیدو چې اوښلیدو نه جنای زونیو ما چې اوس به مال دا جوړه نو د تار یو سره غيونیو یو ماونیو او هغه مرایم پکې اچولې وساب هغه مرایم لا پیرلې نه وي چې تا आवाज وکړو زه د قبر نه راووت. عیسی علیہ السلام فرمایل چې د دې قبر تاریخ وګورئ چې دا مړ کله مړ دی چې پته ولګول نو 300 کار شي چې دې مړو. علماء وایي چې 1000 عیش تصدق کو نمز قطره غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وی پزرگونو خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نه قربان شي. خوشحالی او عیش پسړی داسې تیر شي لکه د خوب لیده او غم چې یو منټ پر راشي نو دغه کې دا وایي چې تا خوشحال لا کلوي